بسم الله الرحمن الرحیم. ننني خپلوان سره زه یم سید قبیل شاه. دا وخت موجود یم په بونیر کې بیا یو کلی دی قادر نګر ورته ویلی کېږي. په هغه ځای کې موجود یم. زما په شا باندې تاسو ته چې کوم دغه کور ښکاري دغه وران کور، په دغه کې 24 کسان چې کوم دی هغه شهیدان شوي دي. دې سره به مونږ خبره اتره کوو. دغلته کې یو داسې ځوان و چې د هغه واده تیار و په دغه ورځو کې. هغه و الک چې کوم دی په ملیشیا کې و، ملیشیا نه راغلی و. یو چې کوم دی هغه دی او ورسره بل ورور چې کوم دی موجود دی. ګورو چې هغې په خپلو خبرو کې څه وایي، د هغې خبرې به تاسو ته ورو. راځئ موږ سره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلیمان مې نوم دی، علاقه قادر نګر دی، بټۍ دره. سکول کې هم دغه ټایم کې هلته کې لږ سیلاب راغی، سکول باره یې زمونږ. نو ما کور ته ټلیفون وکړ ورور ته، هلته کې لږ ځای وړو. نو ما ده ته ټلیفون وکړو چې ډېره زمونږ دا چې کومه ده دا د خوړ طرف ته ده. نو موږ دغلته خیر دی یا خیر دی. لږ ساعت پس بیا موږ ولاړ یو برنډه کې. نو د پاسې داسې سیلاب راغی چې بس موږ یو پرې شاته وکتو، دا هر څه د کاغذونو د ټوکلو په شانتې اغوستي، دا ګاډي بلډینګونه جومات چې څه هغه ټول به موږ یو غونډۍ ته وختو بره چې دې خوا مو وکتو. نو په 4-5 منټه کې چې دې علاقه او نقشه مکمل بدل شوې وه، مکمل هېڅ هم نه. بیا موږ آی طرف ته دې طرف ته اندازه نه لګېده. څه وخت پس بیا دغلته زما یو رندار زخمي وه، جاهه کې نښتې وه، او ریره مې بل طرف راووته. دغلته یو ګاونډي هلک و هغه راووتو. نو هغه بیا راووښته، بل ګاونډیان 2 هلکان راووته یو طرفه، هغه یې راووښته او خو سیټ ته یې وړه. بیا موږ په رسو راووښتو، خوړ لږ کم شوی. نو بیا چې موږ اندازه ولګوله نو زموږ د کور 28-29 زمونږ او دغه شانته کې ګاونډیان راغلي وو. نو ټوټل 37-38 کسانو زموږ په کور کې په دغه ټایم کې ګاونډیان بچ کېدو له راغلي وو. هغه یې د دې ځای نه وړو او زمونږ خپل چوپای کې 4 زمونږ چې نو هغه یې یوړو، شهیدان شولو. یو وراره مې د دې ځای نه یوړو، په هغه پیر بابا خوا دغه ځای کې ژوند دی، ګراوند سایډ ته یې ویشتی و. دغه شانته یو ګاونډي د دې ځای نه وړو. په ډګر کې یو هلک زموږ سټوډنټ هم دی، او په ډګر کې چې دی نو د دې ځای نه 20 کیلومتره لرې هغه ژوندی و، هلته کې هسپتال کې دی. په هغه ټایم باندې چې دلته څه کېدل هغه راته په لفظونو کې بیانولی. زه دلته نه وم، خو چې بره که مو ما چې ولیدو نو یو نظر شاته چې موږ کړو بیا هم خپلو خولو کې ډوب وو. اوس موږ روان یو بره، دا سیلاب راخیږي، موږ بره غر کې یو، بره موږ اوس دا غر وړي. نو دې وجې نه بس موږ شاته نه کتو، یو نظر مو وکتو. دا هر څه یې داسې اغوستي دي چې لکه بس کاغذونه تاسو اوبو ته ویشتي او دا اغوستي دي. نو بیا غونډۍ ته به راوختو نو چې دې خوا مو وکتو نو هر څه بدل شوي. جی زما نوم دی نور محمد و، زه ملیشا کې وم او تقریبا زیارت په ورځ زما فلایټ و 11 بجې، نو کینسل شو شپې ته وخت دی جمعې ته. نو تقریبا سهار راووتم 6 بجې ایرپورټ نه، بیا په لار روان وم. سواړی بازار ته چې راورسېدو هلته مې ودرېدو. نو تره مې رینګ وکړو، سیلاب راغلی دی، کور، زنانه، ماشومان هېڅ څومره ټولې وړې نشته، هېڅ هم نشته، تم کړي دي.